الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. زمین جی سے تحصیلدار حقیق تشریف راوړی هغې ناست دي فريق اول شکیل خان او دا غرونه هغې ته هم هرکلی وایم دغه شان دی د شهریار دی چې کوم ګروپ دی د هغه ویرونه دي د هغې کوم ملګري دي هغې ته هم هرکلی وایم خاص کر د میډیا ملګري چې په دې موقع راغلي دي د پروګرام د ښکلا دپاره هغې ته هم هرکلی وایم ملګرو د پروګرام باقاعده آغاز به انشاءالله د تلاوت نه وکړو زه مولوي صاحب ته خواست کوم چې هغه تلاوت وکړي د هغې نه پس به انشاءالله دغه شانتې زموږ نور هلندې کنټریبیوشن کړی دی او هغه پکې ډېر محنت کړی دی په دې روغه کې د دې نه علاوه زموږ ناروغ دوی سره منډې تړې وهلي دي او دوی سره ډېر کوششونه کړي دي په دې معاملې په راټولولو کې چې نو خپل غزن چې نو هغه پکې ډېر زیات کوششونه کړي دي اکټیویټیز چالو بل زموږ ملګری دی اعظم باچا خلکو نومونه موږ باندې نو بیا به احتیاطي وي چې چا محنت کړې دی او چا منډې تړې والي دي نو دا هغه مېلمانه دي زموږ هغې کې یو نوم چې دی نو یار ماشاء الله ناست دي هرکلی ورته وایم او دغه شانتې چې دی نو بل چې دی نو حیدر امیر نه په دې کې به داسې څه پوینټ به راغی هغه به بیا چې دی نو هغه به ډسکس شو په هغې کې به بیا داسې څه نو ویډیو پیدا شو خو دوی میدان نه پرېښود دوی هېڅ په ټینشن کې اوسي دا شی د نن دا ریزلټ او دا نن ښکلې ګلدسته چې ستاسو د اړوان دی را او دا ښکلې یو پروقار تقریب دی نو دا انشاءالله چې نو دغه دی تاسو لیدو او امید لرو انشاءالله چې دا روغه که خیر وشي چې بیا دا انشاءالله دغه شان پایداره وي انشاءالله څنګه چې تاسو ته پته لګي دا دوه فریقه چې کوم دي یو فریق اول دی چې هغه شهریار خان نصیحت خان او سیاق دا د کلي د علاقې د پړانګو خلک هم دي ډېر د مخکې نه پېژنو دغه هم یو خو باعزته کورنۍ را او ډېر خدای ولې عزت ورکړی دی په دریو پښتو داسې خو مونږ پېژنو چې د بدقسمتۍ نه دغه معاملې دي او مسلې دي دغه شانتې که دا فریق دوم وګورئ زموږ دغه د کلي علاقې ملګري هم دي او مردو سره تعلق ساتي بلکل سره تعارف محتاج نه دي شکیل خان دا غرونه افضل خان خلیل خان نو دا هم دغه شانتې معاملې ملګرو همیشه دپاره چې کله یو روغه کېږي نو هغې کې خامخا داسې څه خبرې اترې وي لکه څنګه چې کله یو ډز وشي نو لومبې خلک تپوس کوي لکه دا په څه چلو شو په څه باندې مړو شو جمدیو شو داسې شو څه چلو شو نو لومبې خلک د پښتنو په خوله کې دا نه پوهېږي چې دا په څه خو که کله روغه کېږي نو هم دغه په دې پخلي کې چې دا په څه څه خبرې نو زه دا د ډېر د خوشحالۍ خبره او هغه چونکې ما ته ویلي چې دواړه یو باعزته خاندان سره تعلق لري نو الحمدلله هغه ډېرې تېرې پاتې خبرې پکې موږ نه اورېدلي ځکه چې هر یو سړي د خپلې جامې د خپل عزت شان مطابق هغې خپلې فیصلې کړي دي او موږ هم د جرګې کوشش دا کړې د جرګې مشران چې په خپله یو عزتداره خلک دي د هغې د عزت د هغې څیز خبرې خیال یې ساتلي چې داسې یو کنټروورشل کریټ نه شي داسې څه مسله جوړه نه شي چې د چا په یو دغه باندې دا چې خدا نخواسته نو دغه خبرې شوي دي نو دا روغه چې کومه کېږي نن الحمدلله دا د شهریار د هغوی د ویرونو او د هغوی سره چې کوم په دې کې هغه په پره جنبه کې چې کوم ملګري دي هغه به زه د هغې به زه نومونه واخلم چې هغه فریق اول څوک دی او فریق دوم چونکې د فریق اول دا نومونه لږ دغه دي نو هغه به زه لږ تاسو په میډیا ولې لیکي نوم به پکې لیکي او دغه شرط دا شهریار خان چې کوم د سیاق خان روغ دی او بیا د هغې ویرونه دي ناصر خان دی او خالد خان دی دا ویرونه دي
حامد هم دی کې چې نو دوی سره یو فریق دی داسې یو پکې خوشدل دی سرتاج دی عمران دی او وحید برادران دي او رحمان الله شینا دی په دې کې او اشفاق او داغي کورنۍ لکه د دې فریقو دا فریق یو ول دی لکه د دې چې کوم نومونه ما واخیستل د دوی وغوره چې کوم نوم پکې ما نه راغشته نو دا خلکو روغي مثلا دی الله دې کې داسې یو وخت راشي لکه څنګه چې کدارو غنم کېږي نو ما خاطر چې یو فریق دا شو یو فریق د شکیل خان او د افضل خان او خلیل خان دا کسان یو فریق دا یو فریق هغه شو یو فریق دا دا ښکارا د میډیا په مخ کې د جرګې په مخ کې د پولیس او دغه په مخ کې چې نو د دې خلکو روغه ده په قرارو په قسم ده ان شاء الله ډیر پاروغه ده دا څنګه چې مثلا د سرکیو دغه نو ان شاء الله چې دا به یو ډیر پاروغه باقي ما خو تاسو ته وی چې دا هر یو سړي د خپل جامع مطابق هر یو سړي د خپل عزت مطابق فیصلې کوي دا سیس چې کم دی دا مرګرو تخواستې چې خیر دې شو پکې شاته بیا دا د سر د څه کېږي نو په دې کې الله په الله کار دی راي تاسو څخه نشته نو دا د دوی کسانو روغه دا بیا باقي کې په دې کې یو روغه نن دا د دوی خپل معاملې دي مثلا د هغې د دې سره سنداره نشته او فی سبیل الله روغه ده په دې کې داسې شرایط نشته او هغه الریډي موږ په یو ریټن کې لیکلي دي هغه موږ سره په ریکارډ دي چې کومې خبرې دي سره موږ ډسکس کړي دي اوس یو لفظ په لفظ خو نه شم ویلو هغه الریډي ویم په ساين کړی دی او هغه سٹاپ کې نو جرګې سره امانت ته مثلا دی او هغه په ساين کړی دی هغه دغه مطابق تا باقي په دې کې څنګه ما خبرو کوي الله په الله د بالکل دغه پکې نشته چې هغه شرایط دي هغه به برابرۍ هغه عدالتي معاملې منډې تړي چې څنګه یو روغ شو هغه سیدلال لري هغه سره ختمي نو هغه دې مبارک وو چې دې برابرۍ نو دا خبرې دي باقي چې نو دا مولوی صاحب تخواست کوم چې هغه د دې روغې شرعي دغه هغه سره خبرو کې بیا مهاله بازار إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم زما ډیرو درنو عزتمندو مشرانو پښتنو ورونو ډیر زیات د خوشحالۍ یو منظر دی او مقام دی او د زړه د سکون ځای د وخت دی ځکه چې د یو دو خاندانونو د یو دو قومونو د هغې منځ کې دا روغې صلح جوړه وشوه نو دا ډیر عظیم کار دی ډیر ښایسته کار دی زه نه وایم د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک نفلي منځونو نه ای صحابو د نفلي منځونو نه د صدقو نه د خیراتونو نه د عمرو نه د دې نه بهترین عمل درته ونښیم صحابو وایي چې یا رسول الله وښایه راته د صدقو نه خیراتونو نه د نفلونو نه بهترین عمل څه دی هغه د یو دوه مسلمانانو منځ کې اصلاح کول او دا مسلمانان خپل منځ کې رونه دي نو حقیقت دا دی زما عزتمندو چې نن د ډېر د زړه د سکون زما خو په داړه ارام وکړ چې یاره داسې یو روغ یې دې ته موږ ناست یو دا کار د هر مسلمان دی چا چې په دې کې منډه والې ده چا چې په دې کې خدمت کړی دی چا چې په دې پسې تللي دي څوک او دا دوه خاندانونه یو ځای کړي دي او د دوی د شر او د فساد نه بچ کړي الله به هغې له په دنیا کې او په آخرت کې اجر ورکوي قرآن کریم کې الله فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او اصلاح بین الناس په پټو خبرو کې خیر نشته چې هسې یو بل سره ګوس ګوس کوي خو هغې کې خیر شته کومو خبرو کې هغه خبرې چې هغه د دوو خاندانونو د جوړولو دپاره یو ځای شي او پټې پټې خبرې مشورې وکړي مقصد یې دا دی چې دا خلک روغ شي عزتمندو ډېر د خوشحالۍ مقام دی چا چې په دې کې څه عمل کړی دی کردار یې کړی دی الله دې ورله په دنیا او په آخرت باندې اجر ورکړي نور خبرې به انشاءالله محمد خان نور مشران باسره کوي الله قبول او منظور کړي او دا قرآن په الله رسول باندې نازل شوی په دې کلام دا د الله کلام دی په دې کلام موږ تسلي کوو په دې کلام موږ لاس کوو چې په آینده موږ چې کوم خفګان او کوم تکلیف او کوم پریشاني وه هغه موږ یو بل ته معاف کړو ټیک ده یو بل ته معاف کړو آینده دپاره به
نه په خپله باندې نه چا په ذریعه باندې نه چا په اشاره باندې نه چا په بل طریقه باندې نه به پکې مداخلت ساتو د دې کلام باندې زموږ لوز دی عهد دی وعده ده چې آینده دپاره هېڅ قسمه موږ به یو بل ته ضرر او تکلیف ورکولو کوشش نه کوو دعا وکړئ توصل ویډیو Gracias.